چې کله سړی وفات شي کنه او د قبر کې کیږي او د سره کله حساب کتاب شروع کیږي او د کې ژوند راشي نو دی چې وګوري نو په د وخت د مازدیګري هر ټیم چې تاسو مړی ښخ کړئ دی چې قبر کې وګوري نو په د به وخت د مازدیګر ټیم دی د انور به داسې مخامخ شي داسې حال کې به لکه د انور چې پریوځي په داسې حالت کې به دته دا ټیم مخې ته شي دی چې د مانځه عادت وي که نه منځونه اهتمام یې کړی دی به وایي ما پرېږدی زه مونځ کوم زما نه د مونځ وخت زه ما پرېږدی زه مونځ کوم هغه د انور غایب کېږي نو چې سړي مستقل د مازدیګر مونځ په کرکټ کې پرېښودی ده ته پته لګي چې دا زما پرېږدی زه د مازدیګر مونځ کوم ته پته شته نه د مازدیګر مونځ په ژوند کې کړی نو څه به وایي چې ما پرېږدی زه مونځ دی چې وګوري نو دی به وایي ما پرېږدی زه مونځ کوم هغه د انور رانه غایب کېږي انور رانه غایب کېږي علما وایي چې په ده به ولې وخت د مازدیګر وي لکه د مازدیګر دا وخت ته ولې مخې ته شي علما وایي دې وجه دا ده که نه چې کله مسافر سړی په لاره روان یو سفر کوي نو چې دی وګوري چې د انور د پریوتو شي یا دا وخت د مازدیګر شي نو د سره ډکې یره پیدا شي مسافر ډېر پریشانه شي یره وایي شپه به کم ځای ته شپه را روانه ده شپه به کم ځای ته مسافر ته دا ټیم ډېر ګران پریوځي چې ماښام شي نو دم یو سفر کړی دی د یو عالم نه بل نوي عالم ته تللی دی نوی خلق دی نوی ځای دی حقه د مازدیګر ټیم پې راغی چې څه به اوس کېږي نو دنیا کې چې په سړي د مازدیګر ټیم راشي او مسافر یو د شپې ځای نه نو څه حالي نو قبر کې یو نوی مخلوق دی او نوی ځای دی او په د وخت د مازدیګر راغی چې د ده به اوس څه حالي دی نو ځکه ورته الله دا وخت د مازدیګر راغی بس سمدستي وله فرشتې راشي احادیث مبارکو کې راځي چې دا رشته دار ته واپس کېږي نو فرشتې ورته راغلي ستا راوپس کېدل دی او فرشتې راتلې ستا راوپس کېدل دی او فرشتې راتلې ډېر د یاري منظر دی ډېر د یاري منظر الله دې زموږ حفاظت وکړي بس الله دې موږ ته آسان نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي دفن کړو سعد رضی الله تعالی عنه صحابه ته وی تسبیح وایه سبحان الله وایه بیا ورته وی الله اکبر وایه صحابه ورته د الله حبیبه ناشنا کار دی نن ویل نه مونږ چې دې څنګه قبر کې کېښود او تاسو یې قبر برابر کړو نو په ده دا قبر راتم ما ځکه وایي چې سبحان الله وایه تکبیر وایه الله اکبر وایه په ده قبر راتم او دا هغه صحابي دی سعد رضی الله تعالی عنه چې دی وفات شو او 20,000 ملائک د جنازې لراغلي او 20,000 ملائکو د په جنازه کې شرکت کړو چې د جنازه کېدله او 20,000 ملائک راغلي و د په جنازه کې ولا بیا هم قبر راتم شو نبی علیہ السلام سبحان الله وایه تکبیر وایه تکبیر وایه نو علما وایي چې دا قبر راتنګېدل یو ځل شته دا به یو ځل راتنګېږي بس خو بیا بعضې علما وایي په نیکانو باندې الله د شفقت دپاره راتنګي او په بدانو الله د عذاب دپاره خو د قبر به یو ځل راتنګي چې دومره تنګ ځای شي او دومره راتنګ شي نو دا پختۍ به یو بل کې داسې نه ده داسې تنګ ځای دی وخت د مازدیګر به یو ملائک په راغلي او حساب به کوي او ناشنا مخلوق دی دا داسې د وحشت منظر دی قبر ډېر سخت منظر دی الله دې زموږ د ټولو د عذاب قبر نه حفاظت کړي نبی علیه السلام چې به مړی ښخ کړو دعا به وکړله یا الله دې ثابت قدمه کړي دې ثابت قدمه کړي دنه به اوس تپوسونه کېږي ملائک په راغلي یا الله دې ثابت قدمه کړي دې تپوسونه کې ټینګ کړي الله ته استقامت نصیب کړي تا چېرته ورور باره کې دا فکر کړی چې ښخ کړي یا الله ثابت قدمه کړي نن به اوس سوالات کېږي او زما پکې هېڅ وس نه رسي د هېچا وس هم نه رسي اول تپوس پکې من ربک رب دې څوک عبادت به دې د چا کوو عبادت به دې د چا کوو دی به وایي عبادت خو به مې د رب کو د خپل رب په دې شکر دی چې خدای مسلمانان پیدا کړي او غیر الله ته سجده نه ده کړې او د الله نه علاوه هم تندې چاته نه دی ټیټ کړی انشاءالله دې تپوس کې به کامیاب انشاءالله خو دویم او دریم تپوس کې به لګن خلون الله دې مونږ آزاد کړي بس دویم تپوس پکې ما دینو که دین دې سو هو ته په کوم دین باندې وي دین درته خپل معلوم دی نو چې دی وایي چې دین زما اسلام دی به چې وجود ته دی وګوره په اسلام برابر دی وګوره وجود وګوره برابر دی نو چې ته ځان ته وګورې نو ستا وجود به برابر وي چې په ګیره کې تا ډیزن کړی که نه او ته ځان ته وګورې چې ما دین که دین دې سو یا خدایه څه جواب به خدای له ورکوو په دغه ځای کې به جواب څه ورکوو چې د دین باره کې تپوس وشي او مونږ په ګیره کې ډیزن کړی
وی بچی دا د چا دین و هم ته ځان ته وګوره دا دین د چا و دا ته په کوم دین وی دا تا ته کوم شریعت ښودلی و دا د کوم پیغمبر سنت و ته وګوره ځان ته برابر یې په کوم دین باندې مړ وې په کوم دین به پاسې نو دا کوم دین دی چې مونږ ګیره کې ډیزن وکړو د 1,24,000 پیغمبرانو سنت دي او مونږ پکې مذاق وړو کو چې د قبر کې تپوسو کې چې ما دین که دین دي سو شکل صورت برابر دی په دین نن مونږ ټولې د اغیارو طریقې راغستې دي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښکلي سنت پرېښود بل تپوس وکئ ماذا تقول فی حق هذا الرجل دې سړي باره کې څه وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ورته وی د باره کې څه وایي ته به ووایي چې دا زما پیغمبر دی چې ګیره په مخ نه اوبه وایي چې ګیره نه څنګه به وایي چې دا زما پیغمبر څنګه به وایي چې دا زما پیغمبر دی ډېر ګران تپوس پې نښتي به یو او نبی علیه السلام به وي یا الله ثابت قدم یې کې یا الله ثابت قدم یې کې یا الله ثابت قدم یې کې هلته به وایي وګوره دا د پیغمبر و او شکل صورت برابر و نه شکل خو مې نه دی برابر چې د قبر کې به څه جواب د الله د رضا دپاره په دې مخونو ښکلي اوږدې ګیرې راپرېږدي اوږدې ګیرې سوال درته کوم منت درته کوم د ګیره چې د موټي نه کم وي که نه دا ګیره نه ده بس په دې دوکه کېږه مه چې ما ګیره پرېښودو د یو پیغمبر ګیره هم داسې نه وه نو تا ته وایي ته د کوم پیغمبر په دین وي د کوم پیغمبر دین و نو د الله د رضا دپاره موږ هسې ګیرې پرېښودې دي خو چې لږ یې اوږدي موټي ته یې راورسو نبی علیه السلام به وي خالف المشرکین د مشرکینو مخالفت کوئ ښه زما امتیانو وی څنګه یې کوو وی اوفر اللحا وحف الشوارب بریتان کټ کوي او ګیرې اوږدې کوي دا د یهودو مخالفت دا د یهودو مخالفت یو سړی ګیره خريي او بل سړی ګیره کنچي کوي دواړه ګناه کبیره کوي دواړه ګناه کبیره کوي دواړه ګناه کبیره کوي د الله د رضا دپاره چې دا ښکلې ګیرې په دې مخ راولو نو که تپوس وکړي چې ما دین وکړه نو په دین د اسلام وجود برابر دا زما پیغمبر دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما صورت خو د ده په شان تېری ما خو د ده په شان شکل جوړ کړی نو قبر کې به ثابت قدمه پاتې شو نبی علیه السلام به وي یا الله دې سوالاتو کې ثابت قدم کې دې مضبوط کې چې دې دا سوالات وایي قبر کې به بیا ادخطي نبی علیه السلام به فرمایل وی که آینده کال ژوند یم نو یوه روژه به د یهودو د مخالفت د وجې نه نیسم بیا وفات شو نو سبانۍ روژه نیول د هغې سره یا بله ورځنۍ نیول یا نننۍ چې چا نیول دا ډېر اجر دی دا ډېر اجر بل یو څه خبره نیمه دې میاشت کې په دې ورځ ممنوع دي چې د هغې نه ځان وساتو یو خلق وایي احادیثو کې هم راځي په 10 محرم حسین رضی الله تعالی عنه شهید شوی سبانه ورځ نو خلق وایي وی دې میاشتې ته فضیلت د محرم د ورځې ته ځکه حاصل دی یوم عاشوره ته چې په دې ورځ حسین رضی الله تعالی عنه شهید نه حسین رضی الله تعالی عنه لا پیدا هم نو چې دا میاشت د حرمت میاشت او د دې ورځې روژه به امام الانبیا نیوله چې دا خبره ذهن کې چې دا د حسین رضی الله تعالی عنه فضیلت شو چې هغه په دې ورځ شهید شوی په دې ورځ شهید شو نو دې میاشت حسین رضی الله تعالی عنه فضیلت دا دی چې دی په یوم عاشوره باندې شهید شو دا د ده فضیلت دی نو د ده د وجې نه دې میاشتې ته فضیلت نه دی حاصل نو یو چې دی دا فضیلت د مخکې بله خبره ده چې دې ورځ باندې ماتمونه کول ځان په څپېړو وخل ګریوانونه شلول دا د شریعت خلاف دی حسین رضی الله تعالی عنه په غم کې تدا کوي دا به د هیچا په غم هم نه کوي د چا په غم به ماتم نه کوي بس نو مونږ سبانه ورځ د حسین رضی الله تعالی عنه د شهادت دی وی مونږ د هغه باندې غمجن یو نو ماتم پې کوو که نه د هغه خپله د وفات نه یو څو ورځې مخکې خپله خور کېنوله زینب رضی الله تعالی عنها دی خور وی زه به شهید کېږم زه به وفات کېږم خو یاد ساتئ ګریوانونه به نشلوئ مخ په څپېړو دا خو هغه په خپله ویلي چې داسې به نه کوئ او ته وایې دا د هغه د وفات ورځ د زه یې کومه نو هغه خپله لور خور کېنوله چې ګورئ داسې به نه کوئ زه به شهید کېږم خو ګورئ داسې به نه کوئ داسې به نه کوئ ګریوانونه به نشلوئ مخ په څپېړو نه وخئ ماتمې به نه جوړوئ
دسی به نه کوئ زه به وفات کېږم شهید کېږم نو خو دسی به نه کوئ دسی به نه کوئ. نو د امام الانبیاء نوسې حسین رضی الله تعالی عنه په دې ورځ باندې شهید شي. بل احادیث مبارکو کې راځي چې په دې ورځ باندې سبانه ورځ په دې چې څوک په دې ورځ په خپل اهل او عیال باندې لږ فراخي وکړي د نور ورځو په نسبت ولا خوراک لږ ډېر پروګرام ورله وکړي اضافي خوراک پیو. احادیث مبارکو کې راځي الله به کور کې ډېر خیرونه او برکتونه ورواچي روغ کال به کور کې خیرونه او برکت. اگر چې د دې حدیث سند باره کې ضعف موجود دی خو اکثر محدثین وایي چې دا حدیث مقبول دی. نو چې په دغه ورځ سبانه ورځ باندې لږه فراخي وکړل شي په خپل اهل او عیال. او زه به درته دا ووایم چې ما په خپله تجربه کړې ده خپله مې په یو کال نیم اوښه چې عمل کړی دی او په دې سترګو مې هغه هر څه لیدلي دي. بس په لنډو خبره ده بس حدیث وي د امام الانبیا خبره وي دا د کمال نه ډکه وي ښه. نو په خپل اهل او عیال باندې به فراخي دا به لازم هم نه ګڼو فرض به هم نه ګڼو واجب به هم نه. چا وکجو ثواب دی داسې به نه وایي چا ونه کو جو ګناهګار دی او دا خو غټ بد عمل وکړو نه داسې عقیده به نه ساتي او چې عمل پې چا وکړو الله به ډېر خیرونه او برکتونه ورکړي. بس په خپله به یې وینئ وکئ پې عمل لکه زمونږ روژې نو د دې ماشومانو خو روژه نه که په دې باندې وکئ په دې ورځ فراخي پې وکئ او ماښام بیا وکئ انشاءالله چې ډېر خیرونه او برکتونه به وي چې په دې ورځ سړی په خپل اهل او عیال باندې فراخي. بله خبره په دې ورځ باندې مخصوص خوراک نشته چې یا شربت یا سوجي پخوله نه د خپل وس مناسب فراخي کول. نه لازمي نه ده چې ته د شربت وڅکې لازمي نه ده چې ته د سوجي پخوې نو په سوجۍ کې هم مخاص کوئ په شربت کې هم مخاص کوئ. ښکلي میان وله راوړه که چرګان راوړه میان راوړه د ګډ غوښه راوړه نو دغه سوجي او شربت پورې نښتې نو دا په دې کې خاص کوئ مو چې په دې ورځ به دغه خوراک نه هر خوراک کې چې د فراخي وکړله خو په خپل اهل او عیال باندې فراخي وکړه انشاءالله ډېر برکات او خیرونه به یې وویني چې څوک په دغې ورځ باندې فراخي وکړي الله تبارک وتعالی به ورله ډېر خیرونه او برکتونه ورکړي چې هغه سبانۍ ورځ ده. لکه چا نن روژه نیولي نو سبا ورسره ونیسئ که نن یې نه نیولې د یو سبانۍ ونیسئ او یو ورسره بله ورځنۍ ونیسو. نبی علیه السلام وایي زه امید ساتم چې الله به پې د یو کال تیر شوي ګناه الله معاف رب العالمین دې